اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر آصف یو ځل بیا د خپل یوټیوب چینل سره او نن یو معاشرتي ټاپک ډسکس کوم چې کوم زمونږ معاشره د یو ډېر غټ زه دې ته ویلی شم چې لاس ته دا زمونږ پته نه لګي په موږ کم ذهني کیفیت دی او هغه دا دی چې برداشت زمونږ د معاشرې زمونږ د خلکو مکمل ختم شوی دی. که تاسو په روډ سایډ باندې وګورئ نو تاسو ته به جنګ ښکاري، که تاسو په دکان کې وګورئ تاسو ته به جنګ ښکاري، که تاسو زمونږ د کورونو حالات وګورئ نو زما په خیال په هر فیملی کې په هر ځای کې زمونږ دننه حالات د کور هم ډېر ټاکسیک دي او زمونږ نیچر کې برداشت بالکل ختم شوی دی. برداشت ډېر یو ښه څیز دی، یو ډېر لازم څیز دی او که دا موږ په ژوند کې څه څیزونه پریکټس کړو نو دا برداشت په موږ کې که چا کې نه ومي نو په هغه کې راتلی شي. نو په دې ویډیو کې به د برداشت باره کې او د برداشت چې کوم اپوزیټ څیز دی، عدم برداشت دی یا غوسه ده یا ټاکسیسټي ده، د هغې باره کې یو څو خبرې تاسو ته کوم چې د دې په صحت باندې څه د دې اثرات دي او داسې کومې خبرې دي چې هغه موږ ځان کې پیدا کړو نو هغې سره به زموږ د برداشت لیول هم سیوا شي او زموږ د غوسې لیول به کم شي. ځکه چې دا څیزونه دواړه داسې نه دي چې ګنې دا زموږ په کنټرول کې نه دي، دا باقاعده زموږ کنټرول کې دي خو دا څه پریکټسز غواړي، څه طریقې غواړي په ځان کې د راوستو. نو موږ د کور نه والې تر معاشرتي طور بهر په سوسایټۍ کې مکمل د عدم برداشت شکار یو او زما نن سبا خیال دا دی چې زموږ ټوله معاشره څومره ټاکسیک ده. که تاسو ګورئ نو روزانه به تاسو وایي رور مړ کړه، رور د تره زوی یې مړ کړه، په کور کې مور یې مړه کړه، یا په معاشره کې بې وجې قتلونه کېږي یا یو بل ته یې لاس اچولی جنګ جګړې کېږي. نو د دې ټولو وجه زموږ عدم برداشت ده چې په موږ کې برداشت بالکل ختم شوی دی. د برداشت باره کې یو خبره د سټارټ نه تاسو ته ډېره کلیر دا وکړم چې پیغمبر علیه السلام یو ځل یو صحابي ته ووایي چې یاره زما په تا کې دوه څیزونه ډېر زیات خوښ دي. حال دو پیغمبر علیه السلام ویلي چې په مخه باندې د چا صفت کول نه دي پکار، خو څه خبرې داسې وي چې هغه انسان وایي چې ما د دې کس مخې ته وکړې او هغه ته یې دوه څیزونه یاد کړل. یو یې ورته یاد کړه چې یاره په ستا د برداشت لیول ډېر زیات دی او تا کې برداشت ډېر زیات دی، او دویمه خبره دا ده چې په تا کې جلدبازي نشته. دا دوه څیزونه زما په خیال که موږ په ژوند کې اپنا وکړل موږ په برداشت ځان کې لږ سیوا که نور هم د څیزونو د ابزرو کولو طاقت موږ کې راغی او په کارونو کې موږ جلدبازي پرېښوده نو په فیصلو کې موږ جلدبازي پرېښوده او فیصلې موږ په سوچ باندې وکړې نو زه امید لرم چې زموږ د ژوند ډېر زیات ټینشنز، د سوسایټۍ ډېرې مسلې، د کمیونټي ډېرې مسلې دې سره به حل کېږي. جلدبازۍ مثال داسې دی چې کله هم بنده یو فیصله کوي، یو مسله بنده ته راشي نو په کار دا نه ده چې هغه موږ په سیکنډس کې د هغې فیصله وکړو. د دې دا مطلب هم نه دی چې د هغې دپاره د موږ میاشتې او کلونه انتظار وکړو، بلکې د فیصلې نه مخکې د هغې نیګیټیو پوینټس چې کوم هغې کې برایانې دي څنګه به هغه ټیکل کېږي او د هغې پازیټیو پوینټس، پازیټیو سایډز، نیګیټیو او پازیټیو دواړه وګورو، منفي او مثبت د هغې موږ کلکولیټ کړو د هغه فیصلې او بیا فیصله وکړو. هغې کې موږ په راز والو که فیصله د ګنټو کولی خو کم سے کم پازیټیو څیزونه په هغې کې څه دي، په هغې کې نیګیټیو څیزونه د دې منفي اثرات بسي او د دې پازیټیو اثرات مثبت اثرات بسي، دا دواړه کلکولیټ کول دي او د هغې نه بعد فیصله کول دي. نو د پیغمبر علیه السلام د دې حدیث نه دا ثابتېږي چې که په چا کې دا دوه خوبیانې رالې نو زما په خیال په دې دنیا او په هغې دنیا او خاص الخاص په دې دنیا باندې به تاسو ته ذهني هم سکون ډېر آرام به درته، ستاسو فیصلې به هم درستي او ستاسو مسایل به هم کمي. د دې یو الټه څیز دی چې هغې ته موږ وایو غوسه یا په انګلیش کې ورته اینګر ویلی شي. غوسه او اینګر چې کوم دی، غوسه دا زموږ په کنټرول کې ده. موږ بعض خلک په دې باندې ډېر فخر محسوسوو، زما دماغ کار نه کوي، زما دماغ والوتل او ما دا چلو که ما دا چلو که. دا ډېره څه د اچیومنټ خبره نه ده او دا ډېره د خوشحالۍ خبره نه ده، بلکې غوسه او اینګر چې کوم دی دا زموږ د تباهۍ سبب جوړېدی شي او هغه داسې چې د غوسې د ټولو نه غټ تباهي چې کومه ده نو وایي اینګر کنټرول یور برین. غوسه چې کله تاله راشي نو ستا دماغ چې کوم دی هغه د دې غوسې په کنټرول کې راشي، دا ستا د کنټرول نه مکمل وځي. نو په دغه دوران کې که ته څه هم فیصلې کې، ته څه هم ایکشنز الې نو هغه به ټیک نی، ځکه چې هغه ستا د کنټرول ایکشنز نی بلکې هغه د ستا دماغ هغه ټیم
د غصې په کنټرول کې راغلي. غصې سره زمونږه هیلث باندې څه اثر کیږي، داسې څه څیزونه دي د غصې، داسې څه فیکټرز دي چې هغه زمونږ د وجود دپاره طبیعي ده. ځکه چې په غوسه کې تاسو یو دوه زمونږه هارمونز دي، یو ته ډوپامین وایي او بل ته اډرینالین وایي. دا دوه څیزونه زمونږه په غصې کې ډیر زیات خارجېدل شروع شي. هارمونز د وجود څه اوبه دي او دا اډرینل ګلینډ د اډرینالین جوړوي، زموږ په خېټه کې یو وړوکی ګلینډ دی. مطلب مې دا دی چې ډوپامین او اډرینالین کله هم بنده ته غوسه راشي نو د دې ریلیز کېدل شروع شي، هغې سره د بنده د زړه دا درزا یا خولې راتلل یا د ساه تیزېدل، دا د دې دواړو هارمونز کاري. څومره چې دا ډېرېږي دومره زمونږ غوسه ډېرېږي او دومره مونږ نقصان طرف ته ځو. نو په غوسه کې د دې دواړو هارمونز لیول سیوا شي او هغه زمونږ په وجود باندې بد آثار کوي. لومبۍ خبره غټه دا ده چې ستاسو غوسې سره د ټولو نه غټه خبره دا ده چې بلډ پریشر دې سره یو تړلی څیز دی. زیاتره خلک دا وایي چې یاره ماته د بلډ پریشر سره غوسه راځي، خو اکثر کنډیشنز کې داسې کېږي چې غوسې سره بلډ پریشر سیوا کېږي. غوسه تا ته د څه بل څه په وجه باندې درغلي، خو چې هغه څومره سیوا کېږي نو هغې سره ستا بلډ پریشر ریز کېږي. دې سره دویم غټ نقصان ستا د هرټ لایف چې کوم دی، د زړه ژوند هغه کمېدل شروع شي. چې څومره هم ته په ژوند کې بیا بیا غوسه کېږي او ستا خپل په دې باندې کار دی ونه کړه، د غوسې په کمولو باندې دې کار ونه کړه، محنت دې پرې ونه کړه، دا یو ګران کار دی، آسان کار نه دی. ځکه چې زیاتره خلک په غوسه کې د هغه کنډیشن داسې چې د هغه نه هر څه هیر شي. خو زه تاسو ته به انشاءالله داسې څه ټیکنیکس ښیم چې امید ساتم چې هغې سره به تاسو په غوسې باندې، په برداشت باندې، په دې څیزونو باندې مکمل کابو ومومئ. نو ستا د ټولو نه غټه خبره دا ده چې غوسې سره ستا د زړه ژوند کم شي، دې سره بیا بیا بلډ پریشر سیوا کېږي او هغه په زړه باندې اثر کوي. دویمه د دې غټ نقصان دا دی چې دې سره برین چې کوم دی لایف هم کمیږي. د برین لایف مطلب مې دا دی چې د دماغو ژوند هم وړوکی کېږي. د دماغو ژوند داسې وړوکی کېږي چې یو خو به تا ته میموري لاس کېږي، ستا یاداشت به ته به دومره بوډا نه یې چې څومره به ستا په یاداشتو کې فرق راغلی، هغه د غوسې وجه ده. او دویمه یو ډیمنشیا، یو اولډ ایج ډیزیز دی چې په ډېرو زړو خلکو ته په 100 کالو نه بعد 100 کالو عمر کې کېږي چې د هغه بالکل یاداشت ختم شي، هغه ته بیا خپل کور هم نه یا دغه باتروم ته هم د تلو نه. نو ډیمنشیا که تا ته په 100 کالو کې کېږي، ته ژوندی الله د عمر درکړی، خو که ته ستا نیچر کې بیا بیا غوسه یې او د سهار نه تر ماښامه ته ټوپونه وې اوچتېږي راخلاصېږي، نو دغه ډیمنشیا به تا ته شاید چې په 80 کالو کې وشي. درېیمه خبره په دې کې دا ده چې زمونږه ډیپریشن چې کوم دی د دماغو یو غټه بیماري ده چې د هغې غوسې سره ډېر غټ تعلق دی. که ته ریپیټډلی کانسټنټلی د غوسې په حالت کې او بیا بیا تاله غوسه درځي نو د هغې سره به ستا د ذهن چې کوم کیپیبلیټیز دي هغه ختم شي او تا ته به ډیپریشن وشي. ډیپریشن بیا یو داسې بیماري ده چې هغه انسان بیا په هیڅ باندې نه پوهېږي چې یاره زما څه کیفیات روان دي. نو د فیصلو نقصان، د بزنس نقصان، هغې سره ستا د صحت، د دماغو دا دوه وایټل ارګن دي، دماغ او زړه، د دې دواړو باندې د غوسې ډېر بیډ افیکټ دی، ډېر بد اثر دی. نو کوشش پکار دی چې د دې برداشت موږ ځان کې زیات پیدا کړو او برداشت سره به ستاسو صحتمند هم یئ، ستاسو د زړه عمر، ستاسو د دماغو عمر به هم سیوای، ستاسو میموري به هم مضبوطوي، تاسو ته به ډیپریشن هم نه کېږي. خو دا پریکټس کول دي. زما دا خپله تجربه ده بالکل چې که چېرې څیزونه ته پریکټس کې په ژوند کې بیا بیا یې کې نو سر کې هغه بنده ته ګران خو بیا هغه ستا د ژوند کیسه شي او ته به دومره برداشت په پتا کې پیدا شي چې ته که برداشت کې او که نه کې ستا عادت به دومره جوړ شي چې ته به په وړو وړو خبرو باندې ټوپونه نه وې او ستا دماغ به اوچتېږي په وړو وړو خبرو باندې نه. اوس داسې څه طریقې دي چې هغې سره موږ د خپل انګر، خپله غوسه کنټرول کولی شو او خپل برداشت سیوا کولی شو. ټولو کې لومبۍ خبره هغې کې زه تاسو ته دا وکړم چې لومبۍ تاسو ریالایز کوئ دا چې زه غوسه یم. کله تاسو ته داسې څه مسله راشي، کور راشي، په مارکیټ کې راشي، بهر راشي، په روډ راشي، نو چې کله ته پوهېږې چې زما ټیمپر لوز کېږي او زه غوسې طرف ته روان یم، نو لومبۍ ځان ته دا ریالایز کو چې زه غوسه کېږم او یا زه غوسه یم. چې کله تا دا ریالایز کړه نو بیا مخکې ته په هغې باندې کار کولی شي. دویمه غټه خبره زه تاسو ته وکړم چې په غوسه کې کله ته ډیپ بریث شروع کې، کله چې هم ته په داسې یو حالات کې ګیر شوې او تا اوږده ساهګانې اخیستل شروع کړل، نو دې سره به ستاسو د غوسې
هغه لیول هم کمیږي او دې سره به ستاسو د غصې چې کوم په تاسو باندې بد اثار دي هغه به هم کمیږي. نو کوشش کوئ چې 2-3 ځله اوږد ساه خپل الئ. درېیمه خبره، که چېرې تاسو نه هغه کنډیشن نه ټیکل کېږي او تاسو ته ښکاري داسې چې دا حالات زما نور هم خرابېږي، نو د ټولو نه ښه خبره دا ده چې ته آیسولیشن ته لاړ شي او ته د هغه ځای نه فرار وکړي، د هغه ځای نه لاړ شي او ځان یوازې کړي. یا په هغه حال کې که ته پاتې کېږي نو د ټولو نه غټه ښکلې خبره دا ده چې ته میوټ شي، بالکل خوله بنده کړي دې څیزونو سره او ته یا خو د هغه ځای نه ماحول نه سایډ ته شوې، ځان دې ایسولیټ کړ او بیا دې پازیټیو تھینکینګ وکړو په هغې مسله باندې یا په هغه ایشو باندې یا په هغه غوسه باندې دې ښه په مثبت طریقه باندې سوچ وکړو، نو دا هم د ستا د غوسې د کمولو یو مین راز دی. زما یو ټیچر هغه به یو خبره کوله آلدو هغه په ژوند کې فالو کول ګراني، خو هغه خبره ډیره قیمتي وه. هغه وایي چې کله هم ته آرګومنټس ته ځې، ته چا سره بحث ته ځې، ته جذباتي کېږي او تاله غوسه درځي، نو صرف دا یو خبره ځان سره کوه چې انشاءالله تعالی به زه جواب در کوم، خو سبا نن نه او اوس نه. نو چې کله سبا راځي نو تا به هغه ټول کنډیشن خپله سټډي کړی، په تا به ټایم تیر شوی، نو زیات تر 90% چانس دا دی چې سبا به هغه جواب تا هغه نه ورکړي چې ته کوم اوس ورکړې، ځکه چې دا اوس ستا دماغ د غوسې په کنټرول کې دي او بیا به ستا دماغ ستا په کنټرول کې، نو ته به د خپل دماغو مطابق هغه له یو جواب ورکړي. یو بل څیز دی دا اوبه چې کوم دي دا د هر څه علاج دی. که بنده له غوسه ډېره ورشي یا اوبه څښل دي یا که په مخ باندې اوبه اچول دي، نو دې سره هم د بنده غوسه ډېره ډاون کېږي. بینګ ا مسلم که ایز مسلمانان موږ سوچ وکړو نو کلمه ویل د غوسې دپاره بالکل ختمول دي. نو که موږ غوسه موږ له راشي او موږ د شیطان نامه نه غوښته او کلمه هم ووایو، نو دا هم چانس ډېر دی چې دې سره هم ستاسو د غوسې هغه لیول چې کوم دی هغه پوره کم شي. دا څیزونه په ژوند کې پریکټس کول دي او هله دا داسې نه چې بنده ته لومبی ځلې ګنې ته اوس سبا نه دا شروع کړې او سبا به دا ته هر څه په ځان کې راولي، خو که د سبا نه بنده داسې یو ځای کې تاله غوسه درله چې تا په هغې کې په 1-2 څیزونو باندې هم عمل وکړو، نو چې وخت تېرېږي نو تا کې به دا څیزونه پاخه شي او چې کله دا په تا کې پاخه شي نو ته به په غټو غټو محفلو کې ډېر دروند ښکارې. هغه د پښتو یو کوټیشن ټایپ دی چې مضبوط انسان او غټ پښتون هغه دی چې چا کې برداشت ډېري، غټ پښتون او مضبوط پښتون هغه بالکل نه دی چې هغه هر وخت وال ټکول راغستي، دا د سپکو خلکو کار دی. نو ځان کې د برداشت لیول مهرباني وکړئ، کوشش په ځان باندې وکړئ چې په هر ځای کې د کور نه والې د خپلې ښځې نه چې هغه ځای کې هم ته هر وخت چغې نه دی او بهر په مارکیټ کې یا ستا په بزنس کې یا ستا په کمیونټي کې یا ستا په جاب کې ستا کولیګ سره ستا پارټنر سره ستا د برداشت لیول دومره غټي چې خلک تا ته حیران شي او په دې باندې پریکټس وکړئ. ما خپله دا څیزونو کې څه پریکټس کړي دي او هغې سره ما ډېر ځان کې پازیټیویټي مونږ ده. نو امید لرم چې دا تاسو هم په ځان کې راولئ، ستاسو په ژوند باندې ستاسو په صحت باندې به یو ډېر مثبت او پازیټیو اثر غورځېږي. دا ویډیو ملګرو سره شیر کړئ، زما چینل سبسکرایب کړئ د ښې ویډیو دپاره. د الله په امان.